بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن به موږ د مین، میډین، مود، رینج باره کې سوالونه کوو. دا اکثر په ټیسټونو کې راځي. په دې سوال څنګه راځي او دا بیا موږ حل کوو څنګه. اولنی موږ سره دی مین. د مین فارموله د موږ سره سمیشن آف ایکس ډیوایډ بای ان، یا موږ دا سیم لیکلی شو سم آف total observation divided by number of observations. دې باندې موږ سره داسې سوال راتلی شي، دا موږ سره فارموله شوه، یا دا فارموله یوز کولی شي یا دا یوز کولی شي. سوال په دې باندې موږ سره داسې راځي چې موږ ته راشي چې find the mean of given data. موږ له به ډاټا راکړي، مثال موږ سره دی، موږ له 7 راکړ دی، 3 راکړ دی، 6 یا 4 5، هر څه چې موږ له راکړي چې موږ ته وایي چې د دې مین معلوم کړئ. د دې مین به موږ څنګه معلوموو؟ موږ به دا ټوټل جمع کړو. څنګه به جمع؟ 7 جمع 3 جمع 6 جمع 4 جمع 5. او دا څو پیر راغلی؟ 1 2 3 4 5. نمبر آف observation څو دی؟ 5. دا چې موږ جمع کړو 7 او 3 10 10 او 6 16 16 او 4 20 20 او 5 25 او divided by 5. نو اوس به موږ دا به دې باندې تقسیم کړو. 5 کم 5 5 5 25. نو موږ سره مین څه شی راغی؟ مین موږ سره راغی 5. صحیح ده. اوس راځو موږ میډین له راځو چې میډین باندې موږ له کوېسچن څنګه راکوي او دا به حل کوو څنګه. میډین باندې کوېسچن موږ له داسې راکوي، میډین باندې چې find the median of given data. چې موږ مین راکړی، د ډاټا راکړي چې د دې مین معلوم کړئ. فار ایگزامپل موږ سره دی 5 8 3 9 1. داسې موږ له ډاټا راکړ ده چې دې موږ سره میډین معلوم کړئ. میډین موږ تاسې پته لګي، میډین مینز مید، درمیان والا نمبر موږ سره معلوم کړئ. نو موږ به داسې نه کوو چې موږ دا شمار کړو چې 2 دې طرف ته دي 2 دې طرف ته دي، په منځ کې دا انسر ده. داسې غلط دی. دا به اول موږ څه کوو؟ ارینج به یې کوو په اسنډینګ آرډر کې یا ډسنډینګ آرډر کې. زه به یې په اسنډینګ آرډر کې ارینج کوم اول، بیا به زه میډین راوباسم. اسنډینګ آرډر کې ځا موږ لیکو، څنګه به لیکو؟ ټوله نه وړه انسب اول لیکو 1، بیا ورپسې غټ نمبر طرف ته وځو، بیا 5 بیا 8 بیا موږ سره 9 شو. نو اوس په دې کې زه میډین راوباسم چې دې کې درمیان والا نمبر کم یو دی. نو موږ سره 2 دې طرف ته دي 2 دې طرف ته دي، درمیان والا نمبر کم یو دی، میډین دا دی موږ سره. نو موږ سره به دې ډاټا موږ سره میډین سره راشي، میډین به دې موږ سره راشي 5. دا به موږ سره انسر راشي. ټیک ده. که اوس فرض که موږ سره دې طرف ته او دې طرف ته دواړو طرف ته نمبر نه برابرېږي، مثال موږ سره دلته یو انسه پسې ما سیوا کړه، مثال ما دلته پسې یو 7 ولګو، نو بیا خو دې طرف ته 3 انسي راځي، دې طرف ته 2 راځي، یا موږ دې طرف 3 کوو نو دې طرف ته 2 راځي، منځ کې بیا 9 راځي، یو طرف ته 2 انسي راځي بل طرف ته 3 راځي. نو داسې کوېسچن به بیا موږ څنګه هینډل کوو، څنګه به حل کوو؟ نو موږ به دا په دغه واپس په اسنډینګ آرډر کې دغه ولیکو 1 3 5 او 7 پسې موږ لیکو، نو 7 8 9 ته دې میډین معلوم کړئ. نو اوس خو موږ سره په دې کې دې طرف ته هم چې دې طرف ته انسي الو 3 راځي، دې طرف ته 2 راځي، منځ کې دا انسي راځي، او که موږ داسې الو دا 3 انسي الو نو بیا دلته 2 راځي، نو بیا صحیح نه راځي، منځنۍ انسه پکې نه معلومیږي. نو موږ به څه چل وکړو؟ موږ به 2 دا انسي والو، 2 دې طرف ته به والو، صحیح ده، 2 دې طرف ته به والو
او 2 به مونږه دې طرف ته ورو. منځ کې مونږ ته څه شی پاتې شو؟ 5 او 7 پاتې شو. دا دې به مونږه جمع کړو او په 2 باندې به یې څه کړو؟ ډیوایډ کړو. نو 5 جمع 7 او په 2 به یې ډیوایډ کړو. دې نه به څه راشي مونږ سره؟ 5 او 7 څو شي؟ 12. 12 تقسیم 2 په 2 به یې ډیوایډ کړو. 2 کم 2 2 چکې 12. د داسې قسم ډاټا چې کوم دی مونږ سره به بیا انسر څه راځي؟ میډین به څه راځي؟ میډین مونږ چې په دې طریقه راویست مونږ سره څه شی راغی؟ چې راغی. نو په فرض که مونږ ته منځنۍ څه کو یو طرف ته 3 بل طرف ته 3 منځ کې څه چې ټیک ده، چې بل طرف ته 4 بل طرف ته 4 منځ کې څه چې هغه میډین ټیک دی، یو طرف ته 2 بل طرف ته 2 منځ کې څه چې هغه ټیک دی. خو اوس فرض که یو طرف ته سیوا راځي او بل طرف ته کم څه راځي، نو بیا به سره مونږه په دې طریقه باندې کوېسچن حل کوو چې منځنۍ دوه کم څه چې راځي دواړه طرف ته به یو شانتي څه ته والو او منځ کې چې کم څه دوه پاتې شوي هغه به جمع کړو او په 2 به یې ډیوایډ کړو. نو مونږ سره به بیا میډین راوځي. ٹھیک ده. اوس راځي مونږه موډ کوېسچن لا. موډ کوېسچن به مونږه په موډ باندې به څنګه کوېسچن راځي او دا به مونږه څنګه حل کوو. راځي چې په هغې باندې کوېسچن وکړو چې هغې باندې څنګه کوېسچن راځي. مثال مونږ سره دی موډ باندې به کوېسچن څنګه راځي مونږ سره find the mood of given data. کومه ډاټا یې موږ راکړي چې د هغې موډ معلوم کړي. مثال موږ سره داسې رینډملی نمبر یالو چې موږ سره یو دی مثال 4 دی 3 دی 7 دی 4 دی 6 دی 3 دی 3 دی 7 دی یا 2 دی یا 5 دی هر څه چې موږ راکړي. نو موډ به موږ څه غواړو؟ موږ به په دې کې چې کم یو نمبر زیات ریپیټ شوی بار بار راغلی هغه موږ سره څه موډ وي. اوس په دې کې موږ سره ټولو زیات نمبر 4 به کې یوه 2 پیرې راغلی دی، 3 به کې 1 2 3 پیرې راغلی دی، 3 به کې سیوا دی، 7 به کې هم 2 پیرې دی، 4 به کې هم 2 پیرې دی، 6 به کې یو پیره دی، 2 به کې هم یو پیره دی او 5 به کې هم یو پیره دی. نو مطلب دا د ټولو زیات پکې موږ سره ریپیټ شوی نمبر چې کوم دی هغه 3 دی. نو موږ سره دې ګیون ډاټا موډ څه شی راغی؟ 3 راغی. اوس موږ سره موډ به موږ په دې طریقه معلومو. اوس به موږ دغه څنګه معلومو؟ رینج به څنګه معلومو؟ رینج موږ ته کوېسچن راشي چې find the range of the given data. find the range of given data. موږ له ډاټا راکړه ده چې دې رینج معلوم کړي. مثال موږ سره ډاټا ته 2 دی 8 5 4 9 3 داسې مثال موږ له یو ډاټا راکړه ده چې دې رینج معلوم کړي. دې رینج به موږ څنګه معلوم؟ د ټولو نه ګریټیسټ نمبر به دې کې ګورو او هغې نه به د ټولو نه سمالسټ نمبر ماینس کوو. نو موږ سره به د هغې رینج راوځي. دې کې ټولو نه ګریټیسټ نمبر موږ سره 9 دی، د ټولو نه سمالسټ نمبر به موږ سره 2 دی، دا موږ ماینس کو. دې نه به څه راشي؟ 7. نو موږ سره د دې ډاټا رینج څه شی راغی؟ 7 راغی. نو په دې طریقه به موږ دا کوېسچن یې حل کوو. کو بیا به کې هم چاته څه مسله وي یا پې پوه شوی نه یې په صحیح طریقه، نو تاسو ماته کمنټس کې ویلی شئ. زه به په دې باندې بیا بله ویډیو جوړه کړم او دا ډېر اهم دی. په دې باندې خامخا کوېسچن راځي په پیپر کې یا د مین معلومولي یا میډین معلومولي یا رینج معلومولي.